السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وګورئ جی دا زمونږ د پېښور سړکونه، دا موږ را روان یو د بالیسار سره، او دا د شوبې او د فردوس په منځ کې پل دی. د هغې د پاسه زه را روان یم، هغه مخامخ بالیسار دی او تاسو ته ښکاري، هغه مخامخ ښکاري. او دا روډ دی، وګورئ دا پل دی، د پل د پاسه زه را روان یم. او دې اړخ له های کوټ راځي، های کوټ کچرۍ راځي دې سایډ له. مونږ بره د دې موبایل نه شو بره کولی، ګینې مونږ به تاسو ته های کوټ هم ښولی وی. خو بله دا خبره ده چې اوس دا دغه بره کوم نو بې لکه قانون خلاف دا خبره راځي که نه، دا کار بې قانون خلاف راځي. دا ټول د دې د وجې بند کړی دی چې لکه دا خلک دا ځای لکه کتی نه شي، ویډیو میډیو هم لکه پابندي ده په دې ځای باندې، سرکاري ځای دی که نه. او هغه مخامخ وګوره بالیسار دی، هغه بالیسار دی، تاسو کتی شئ. او اوس چې کوم دا پلونه دي، دا یو دی خوا 400 روډ اړخ له تاو شوی دی، یو داسې لاندې کوز شوی دی. نو راځئ تاسو ته مونږ دا هم ښیو چې یادګار هم را تازه شي. او هغه مخامخ میټرو روانه ده، که تاسو له ښکاري هغه میټرو ده. او دا روډ دلته مات شي، خیال دی دا وګورئ. او دلته بل روډ دی، دا یو اخوا پل دی، یو دې خوا پل دی. دا پل داسې لاندې کوز شوی، راځئ مونږ یې تاسو ته ښیو. دا پل اخوا ته دی، یو د هغې نه اخوا هم بل روډ دی، هغه داسې ته دی، څه ګاډي دي داسې. او یو هغه سایډ له پل دی، هغه داسې لاندې ښار اړخ له بازار ته کوز شوی. دا لاره ټوله صدر ته ځي. وګورئ خپل ښایسته پېښور وګورئ وروره، دا د پېښور ښایسته روټونه دي د عمران خان په باچایۍ کې. دا روټونه زموږ ډېر صفا شوي دي، ماشاءالله ډېر ښایسته لیډر راله خدای پاک راکړی دی. او خدای پاک دې دا مونږ دپاره ټول عمر ژوندی لري، او چې ټول عمر دا مونږ ته دلته وزیر اعظم وي، لا صدر خو وزیر اعظم ښه دی، زموږ وزیر اعظم خوښ دی. او انشاءالله دا چې تر څو ژوندی وي خدای پاک دې وله عمر او زندګي ورکړي زموږ خان صاحب ته، چې ټول پاکستان یې ډېر بدل کړی دی. ګوره د پاکستاني سړي به قسم کې عزت و، قسم دی که د پاکستاني سړي به یو ځای کې عزت و. دا زموږ عمران خان صاحب دی چې په ټولو باندې خپل پاکستانیانو پیژنده. او بل پښتون چې دی، پښتون به چې چېرته تلو خلکو به له څه ویل دهشتګرد دی، دهشتګرد دی. قسم دی د دې خلکو د دې ژوند نه زړه موړ شوی و، زندګۍ نه ژوند موړ شوی و. او تاسو اوس ووایئ، تاسو اوس د دې زړه نه خبره وکئ، زړه نه تاسو ووایئ ما له کمنټ کې دا خبره بیا راکئ، ما ته کمنټ کې بیا میسج وکئ چې زه یې وګورم. وروره داسې کار دی، تاسو خپله ووایئ چې اوس زموږ حالات څنګه دي. ها ګراني شته دی، دا به وخت سره انشاءالله تعالی ټیک شي. انشاءالله چې دا به مکمل نظام ټیک کوي زموږ چې دا کم وزیر اعظم ناست دی. ډېر بهترین سړی دی، ډېر اخلاقي سړی دی، ډېر ښه انسان دی، ډېر زبردست انسان دی. او زموږ ته نه قسم کې رب ډېر خوشحاله دی. زموږ مکمل قوم چې څومره دی ټول د زړه نه ووایي چې ستاسو ترې زړه خوشحاله دی که نه دی. ګوره غلو چې کم دی دا ملک لوټ کړی دی، زه به یې نامې نه علم، خو دلته ټول عمر غله پاتې شوي دي. غل سړی دلته راغلی دی او باچایي کړې ده، او مونږ یې تباه کړي. دا نن چې زمونږ په پاکستان باندې کم قرض دی دا ولې دی؟ خو دا زما او ستا چې کم دغه بینک بیلنس دی دا ټول دې خلکو وړی دی، چې کم غله ناست و هغه ټولو دا هغه دغه وړی. اوس ورپسې زمونږ مشر بیا هم لګیا دی، خان صاحب ورپسې خپل دغه کوي چې یاره راشئ تاسو دا پیسې راوړئ مونږ تاسو بخو. ولې هغې ورسره پسه نه لګي ده، خو زمونږ پاکستانیانو د وجې ورسره نه لګي شوې ده که نه، چې یاره دا د ټول حق د دې غریبانانو دوی خوړلی. زمونږ کې چې کم راتلونکی نسل دی دا دله زه په ایمان ویم، دا درته زه په ایمان ویم، ایمان نه د ایمان په جذبه دله دا زه یم چې انشاءالله تعالی زما دا زړه وایي چې زمونږ راتلونکی نسل چې څومره دی هغه به انشاءالله ډېر خوشحاله ژوند په دې دغه کې تېروي، پاکستان کې به ډېر خوشحاله ژوند تېروي. ځکه چې دا کم لیډر دی دا وروره ښه سړی دی، بد سړی نه دی، زبردست انسان دی. چېرته تاسو خپل روټونه داسې کتلي وګورئ یار، دا روټونه څومره صفا دي، دلته به دومره ګڼ ګڼېل و که نه،
دا روټونه به څومره مزېدار څومره صفا دي داسې زمونږ دا زړونه موله داسې صفا دي چې څنګه دا روټونه صفا دي وګوره خیال دې دی وګوره داسې زمونږ دا زړونه موله پاک دي انشاءالله حکومت ته بیا هم راځي بیا به هم راځي بیا به هم راځي ګوره د یو سړي چې په پاکستان کې بینک بیلنس نه وي دلته پراپرټي نه وي دلته ځای نه وي ځګې نه وي نو هغې له تاسو اوټ څنګه ورکولی شئ یار هغه خو د دې ملک سړی نه ته ورشه چېرته امریکا کې وګوره چېرته لندن کې وګوره د ټولو په لندن او په امریکو کې وروره غټ غټ ځایونه دي غټ غټ د عیاشو دپاره یې بېل بېل ځایونه وروره دغه کړي ما ورته جذب فقیر سړی چې دی هغه یې غرق کړی دی او دا سړی چې دی دا صحیح سړی دی وروره ټیک سړی دی او لږ ټایم وله ورکوي انشاءالله حالات به ټیک کړي حالات به انشاءالله مزېدار کوي دلته قسم دی دومره رشونه او دومره غوبلې دی که نه اوس دلته رش نشته دی غوبل نشته دی ولې نشته دی غټې روپۍ ولې دې والی نه شوې دې دا پیسې والی نه شوې ولې نه شوې والی خو بس زما او ستا لکه ګوري د بل دوالي ګوره د زنانو ګوره د بوډایګانې چې کمې دي بوډاګان چې کم دي خو خاص ځوان دی ماشوم دی دا ټولو په دوا باندې رنګ دی زمونږ خان صاحب پوه شوې ټول چې دی په دوا باندې د دې ټولو ګوره چې څومره دوا دې پسې کېږي که نه داسې به د ملک یو وزیر اعظم نه وي چې یاره هغې پسې داسې دوا کېږي خو زمونږ دا خلک دی دا پوهېږي نه خو انشاءالله ورو به پوه شي خو مړه په دې مې زړه خوشحاله دی چې ورپسې خیر دی سم وی خو اوټ خان صاحب له ورکوي پوه شوې زه څه پاټۍ ماټۍ سره تعلق نه ساتم یو پاټۍ سره هم زما تعلق نشته دی خو خان صاحب زما خوښ دی خان صاحب چې دی هغه زما خوښ دی پوه شوې په خبره باندې خان صاحب مړه بس خان صاحب دی پوه شوې په هر مالت کې په هر ملک کې په هر ځای کې ګوره د دې یو خپله نامه ده یو خپل دغې دی ګوره که دا الیکشن ته ودرېږي که ونه درېږي د دې خپله نامه شته دی د دې خپله نامه دومره لویه نامه وله خدای پاک ورکړې دومره عزت ولا الله پاک ورکړی چاله چې عزت الله پاک ورکړي مړه ما او تاسې شو چې هغه به وروره نه دی مونږ بې عزته کړو پوه شو په خبره عزتناک سړی چې هغه عزتناک وي او چې الله چاله عزت ورکړي نو هغه عزتداره ټول عمر دپاره وي الله چې چاله عزت ورکوي که نه الله پاک ګوري چې دا انسان دی یاره دا ټیک سړی دی روغ سړی دی نو دومره غټ سیټ وله ورکړي خدای پاک د ملک باچا چې وي که نه نو هغه د عمران خان په شان دي د عمران خان یو مې د ترکي باچا خوښ دی ترکي چې کم ناست دی باچا هغه مې خوښ دی او یو مې خپل عمران خان خوښ دی بل مې والله کې د دنیا یو سړی هم خوښ دی والسلام